شي حق سا ودرېږي باطل سا مقابله وکړي. عطای بصیرت پارا څوارلس معصومینو باندې بلند صلوات. مولوی و جمله کړي د نهج البلاغه کې مولوی فقد البصر اهون من فقد البصیره. خیر د سترګې د نوی نظیر د نوی ړوند وی پارک نه کوي خو بصیرت د نوی د ډېره ګرانه دی. مولوی څه موت ړوند کسان قبول دي بے بصیرت کسان قابل قبول نه دي رته. ځنه ړندو ته خدای بصیرت ورکړی ځنه سترګو والا کسان سترګې دي غړوي سترګې شمکوري دي حق نه پیژندي حق اوس نشي ودرېدای حق ملګرتیا نشي کولی. انظام امام مسجد نبوي ته نوځي اصحاب ورسره وي یو صحابي بل کس نه پوښتنه وکړي څوک مسجد ته ننوتی دی هغې زما ته پته نشته بل نه پوښتنه وکړي زما ته پته نه ولګېده بل نه پوښتنه وکړي. مولا د ورته څه کونج کې یو ړوند ناست دی هغه نه پوښتنه وکړه. کله ړنده نه پوښتنه وکړي هغه ورته څه زه پوه شولم مسجد ته پنځم امام محمد باقر علیه الصلاة والسلام ته تو ته څنګه پته ولګېده سترګو والا ته پته نه لګېده ته څنګه خبر شوې ته څنګه آګاه شولې هغه ورته ذکر ته پته ولګېده ګرچې سترګو نه ړوند یم در و دیوار والی ای دروازې والی ای دیوالونه والی ای چې کوم ځي ته کوم مکان ته وخت امام راشي هغه ځای کې ما زړه ماته ګوهیرې کوي نورانیات رسي یو خاص خوشبوی وي امام والا ماته محسوسیږي زه ونه پوهېږم. کیسه دا دی دا معرفت ډېر ضروري دی. نو کسا زب جملې د ستا دا کوم بصیرت دخته ویلی شي قربان مشم. بصیرت دا دی څه متدین کس وي او حق مدار انسان وي دیندار خویی او څه حق اوسه نشي ودرېدای دا دیندارۍ کار نه دیر کوي. صرف دیندارۍ صرف عبادت صرف الموز نوافل کار نه دیر کوي څه حق اوسه محاذ کې میدان کې ودرېدای نشي حق و حمایت نشي کوای مظلوم سره نشي ودرېدای ظالم مخالفت نشي کولی. دغه نن تاسو ته دی واضح مثال یو ډېر کم تاسو د کسو میډیا باندې دا غیمو نوحه خان حضرات وملیدل خپله خدای شته سا کولی ایزنه کسانو نوحې رغلي دي هغه اثار د موږ زړو باندې نشي چولی لکه څنګه مخکې مون اثار خستل وکې وا برجسته ترینه چهره څه ډېر خدمات یې کړی د خپل ځای کې ندیم سرور دی. ایران مظلومیت تاسو ولیدو رهبر شهادت تاسو ولیدو حزب الله مظلومیت باندې نن ورځې پورې دا نوحه خان یو لفظ یې ادا نه کړلو یو لفظ نه ونه وتلو اوف یې نه وکړلو. زه نه یم خبر د کوم حسین دپاره مظلوم کربلا دپاره نوحې ایي د کوم امام دپاره ژړا کوي هغه امام څه هغه ظلم په خلاف پاڅېدلو مظلوم څه ودرېدلو دوی مخ دپاره نن نوحې ایي مخ دپاره نن ویلاړه دي. هغه خو د ظالم مخالف و هغه مظلوم څه ویلاړو نن یور بیا کربلا منعقده دی ای وخت کربلا حزب الله و لبنان دی ای وخت کربلا ایران محاذ دی دغه کربلا چو حمایت کړی دی ما هغه د سن 61 کربلا کیا امام حسین څه ویلاړو د سیوایا تو ایران فتح و نصرت پارا بلند صلوات. بصیرت ډیر مهم دی. بصیرت دختې زبدا د تویم څه بصیرت مطلب دی څه حق او اطاعت کول او حق سو ودرېږي اقتدار او طاقت اطاعت ونه کی اقتدار او طاقت اطاعت باندې حق او اطاعت مقدم کی. اقتدار سا زور ورسره دی طاقت سا زور ورسره دی ته اقتدار سا سلطنت سا ونه درېږي ته حق سا ودرېږي دې ته ویلی شي بصیرت. خدا دیندارۍ سره تعلق نه لري بصیرت د دښتې یي څه سلطنت و بادشاهت ای دین خدمات کی وي دین سلطنت و بادشاهت خدمات کی نه وي. د جملې دي ډېرې جوړې ځای نه کوي د سره بصیرت دختې قربان مشم څه کله بصیرت نه وي که نه یعنی مقصد دا چې مناسک و اعمال انسان حفاظت کوي مناسک کوي اعمال کوي المنزونه روژې ساتي حج کوي حج ته منډې وایي صفا مروې کې منډې کوي طوافونه کوي ظاهر دین یې نیولی دی اما روح دین ورسره نشته دی روح دین نه خبره نه دی
سروح دین د چی شي ته ویلی شي حج کې مشغول وو سن 61 هجره کې نواس رسول ته سترګې نه غړولې هغه مظلومیات نه لیدلو ایو شاعر سی طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی طواف کعبہ میں مشغول رہ گئے حاجی بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی پاتا نہ ہوتا لگی دا نجات دغو توفو کی دے کا نجات مظلوم کربلا سرا کما کشتے ور سرا دے اگی کے نستی سرا تمسک سرا نجات دے نا تاسو کسو دا نجات دغو خالکو تا نمی لیویگی چوت سا دغا کشتے پری خلی دے بصیرت نشولنده ده چې شریعت ظاهری قالب سټرکچر در نیولې وي او عدل حریت او بصیرت او ولایت او حق د پریخلی وي ظاهری سټرکچر فریم د اسلام درخسته وي ځان باندې د لګو کړي وي سار نخپو پورې مثال در کوم ګیره دوته جوړ کړي برابر د کړي هر چې د سراوي نافله عبادتونه هر څه پراوي اما حق پرست انسان نہیں ولایت مدار انسان نہیں امام شناست انسان نہیں معرفت نہ خلی انسانی دخت دویلی شی بصیرت نشوالا لنن زمانی تے دخ بصیرت ضرورت ہے تو سو دکسوی ایوہ طرف تا اقلیات ایوہ طرف تا ایران مظلومیات بل طرف تا اکثریات تو سو کسوی گنا ہاں کو صدقسوی چوک بھی لوڑ دی ہاں کو حمایت دکسوی چوک دی کئی نن ایران ویلی تنہا دے نن مکتب تشیع ویلی تنها ده ایدی و واجه انده ده چه دغو خالکو سا ظاهری دین و ظاهری شریعت یرنیوله ده روح دین نا باطن دین نا خبر ندی چه چی شه ده دی طویلی شوی دی چه ای حاکم وقت اطاعت کوئیو اگر چه ظالم ویلی نوی فاسق ویلی نوی فاجر ویلی نوی دا یزید پسیاو دریگی دا شمر پسیاو دریگی دا خال دو ظالم سٹکارا نشی خوڑلے اس زبردست تیم سانحہ کربلا اگی دیندارے نتیجہ ہوا دیندارے وا کفر نو والتا اگی دیندارے نتیجہ ہوا سالتا معرفت نو معرفت نہ خلی کا سانو تعصب نہ ڈک کا سانو دربری اسلام کا سانو دربری مسلمان کا سانو دا ازکا دا سانحہ کربلا رونما شوی دے دا مسلمان اللہ سو سارا دے کفر و دے اسلام جنگ نو کسا عاشورا یو ابدی انتباه ده یاد وسط ہوئی جملہ سا نوٹ کوئی عاشورا یو ابدی انتباه ده خطرے گھنٹے ده چود پارا سہارے و خطرہ دین نہ پیدا کی گی بلکہ زن اوقات دینا خطرناک شائشتہ دے دیندار بوی انسان دین کے رہتے ہوئے بصیرت بو سر نبی دیندار بوی انسان پابند صوم و صلات بوی انسان خو اگر دین بے اقتدار شکنجے کی جکڑاو شوی وی اگر دین بیا کار ندیر کئی اگر دین بیا تبدیلے نشی روستلے اگر دین بیا تحول و انقلاب ایجاد نشی کولے دا دیر مهم زبدہ دا توائم کسا بصیرات سے کلا مو ٹکے دا کہو کنا معرفات بصیرات حق شنسی ہی مطلب دا نا دے سے توسو ذہن تدارو شی سو حجت الاسلام ندی آئیو نا حجت الاسلام ندنے آئیو پی ایچ ڈی والا ندنے آئیو ایم فیل والا ندنے آئیو ڈگرے ور سرادی اگوی ندنے آئیو انجینئر تو ذہن ترو نشی کدایشی تعلیم یافتاوی انجینئر وی پی ایچ ڈی وی ایم فیل وی حجت الاسلامی بصیرات نہ خلی وی بصیرات نہ کدایشی خلی وی اور بیگا میں سوال در کڑے ہو بنی صدر تسکل صدرات ملو شو یو زمیندار کاس جملہ دوکڑی دے یو علیمی اس موت دا جملہ وکڑا سے دا کاس خسڑائی نہ دے دا کاس ٹھیک نہ دے اس موت اولا تکم جی نہ پیئے یہ خوی اس جملہ دا سرتا دو کاس امام خمینی دی سکلا حکم خستلون نفاذ سکل حکمی امام خمینی بخیری حکم کی سائن پکئی سکل حکمی انہا خستلو صدارات والا دسی ولو سے تکبر سے انہا رواخصو زمغزی کی پوش والم سے دو قابل و احلیات و صلاحیات نہ لری بصیرات نہ خلی انسان دے امام خمینی غنتی عظیم کاس ندی حکم آرڈر ایولو سا رواخستلو پکار دیا دولا سو سے عجیزے سے رخست امام خمینی لسنے ماچی کڑی وندوم بو پیشندلے تو صحیح سڑائے دے عظیم خمینی درجات و بلندے پارا مولا مہدی جان بوندی بلند صلوات ماغا بنی صدر ورستا گمراہ شوالو امام خمینی تا مقابلے کی ودر دلو ایرانی خارس کو خیاناتی وکو ود خو یورپ تا ننا زندہ دے یورپ کی نوس دے امام خمینی سے رہبار سے خبری کئی کسا دا دے بصیرات تعلق تعلیم سے نلری ایجوکیشن سے نلری قربان مشو
بصیرت داسې شی دی چې انسان ته عطا کېږي خدای طرف نه، چې کله انسان اول نه حق پسند حق پرست انسان وي. بصیرت دا دی چې هغه خبرې چې کله واوریا کنه زه به جمله داسې خبرې واوریا دلیل څه خبرې قبلوي، بغیر د دلیل خبره نه مني چا سره، دلیل وی خبره مني، دلیل نوی خبره نه مني. قرآن دی لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة. انسان ته زنده کیږي دلیل وجنه مړ کیږي دلیل وجنه، دلیل وی زندګي میلويږي، دلیل نوی هلاکت دی بیا انسان. د سینه د انسان اره و خبره قبول کی ائمه اطهار ما تاسو باندې حجت خدا دی، دا حجت نه تویل شي وی دي، حجت دلیل تویل شي. ځکه مو باندې حجت خدا دی چې غوي فعل قول عمل متشرعي حجت او دلیل ګرځیدل دي عمل پکوي. و یو کاس حجت الاسلام علی حجت الاسلام جوړیدای شي چې کرونا شرعي حجت او شرعي معیارات په مطابق وینو حجت الاسلام نو تویل شي، وګرنه چې ته حجت الاسلام نه نشي. کسه قرآن مجید کې د ټکي راغلی دی کله کفر د پاره ټکي استعمالیږي بس کفر کفی دی ستو جهنم ته بوزي، اما چې کله بهشت تللی د پاره کله تو ته ذریعہ خی کنه تو ته یې بهشت کله غوړي لوړ شي، صرف یو شی کفی نه دی، ایمان سره سم عمل صالح راغلی، صرف ایمان داوی کفی نه دی، اعمال در سارا وینو بهشت تلای شي، عمل صالح در سارا وینو بهشتي ګرځیدای شي جوړیدای شي. دا ډیره مهمه نکته ده. قرآن مجید کی واضح الفاظ کی ولا تقف ما ليس لك به علم، کوم شی علم د سره نشته ده، پوی نشته، خبر نه، یقین نشته ده، چټه ما ورسي ګرځا، ما شیر کوا، ما مخته پرشنوا. لکه نن سبا میډیا تاسو وکسوي خال څه چه ورکی وکسي چټه وسي روان دي، چه ورسي وکسي عمل پکې شلو ته نور ته خي نور ته پرشنای. نن سبا میډیا ډیره ګنده شي ویله په کور د نه چې میډیا کې هر چې کسي معنی تسلیموي یقین پکای، ما ډیر شونه معنا ما یقین پکاوه، ما ډیر شونه مخته فارورډ کاوه، ما پرشنوا ما شیر کاوه. حقیقت ده ای میډیا دا شی حیثیت ده چې زه مثال در کوم لکه انسان بازار ته وځي کنه یارو کې مو تاسو څول دیوارو باندې خالکو چاوک باندې دیوالو باندې لیکل کړي وی کنه، لیکل کړي دي سکوارو سره مختلفو شیو سره لیکل کړي دیوالو نه ډا کړي دي. اوس عقلمند انسان دغه دیوالو ته نه ودرېږي چې یو ټکه پړوي بیا بل ته خي تیریږي ورنه کچې تیوانی مخه خبره وکړي ټیک ده اندیشون سره د میډیا یاد یو د وسته عقلمند انسان د پارانداز ده کچې ته خشه وی راوخله د سنوي یار یو شای ووري آر یو شای دی وریدو نوي آر یو شای دی باور کولی نوي آر یو شای دی ناشر کولی نوي نو طرف ته ډیر نن سبا ځنه ګناهونه ولا ویډیوانی دی مثال در کوم سی یو کس ګناه کړی دی غلط کار کړی دی ویلې تاغه پرشنه ویلې تاغه وایرل کوي بلته ویر کوي او ټول نه غوټ جرم او ګناه انده دی او ته کوم میډیا کې خال کې بل عزت سره لګیا دی کېل د کوي ته چې چا عزت سره کېل وکي ته عزت سره کېل نه وشي دا یقیني خبره ده چې چا عزت سره کېل کوي کېل به سوار زی به کیږي څنګه تاسو ولې د یو پیج لګیاو ورمه کې څوره یو فساد فتنه جوړ کړي و اخیری کیا खोजी ولګي دو سرغنی معلوم شولې سره سونه کومزي سره دی کومزي کې اخطا دي یو صلوات او محمد و ال محمد بصیرت دا د قربان شوم معرفت او بصیرت او ابو حمزه سملی نه ما تو سوریدلی ده مفاتیح کې و دعای شته ده ډیر عظیمه دعا ده درو شهدا او درې زمانی شهیدان شي امام اصحاب نو کوفه کې به قرآن تفسیر درس ورکول عظیم کاس ده څکلش پیغام امام شهید شولو امام وصیت کړي خپل جانشین حواله سم منصور دوانیکین حکم کړي او حاکم وقت بادشاہ امام صادق علیہ السلام چوک سے جانشین وسی جوړ کړي وی هغه قاتل کوي امام یا سازش نه پوي وو امام 500 کسانو نه خپل وصیت کی پریخلی وی ایوان مای منصوری دوانی کی پریخلی وا ایوان مای گورنر د مدینی گورنر نه لیکلی وا ورکی ایوان مای خپل کولی لیکلی وا ایوان مای عبد الله افتح نمی کیو مزور زوای وغه پر لیکلی وا ورکی ایوان مای امام موسی کاظم لیکلی وا کوفه کې وو یو کاسو تروغللو جمله او توکل له شپږم امام شهید شولو جړو وشولا ابو حمزه سملیا په جړو شولو
ورسته ته نه پښتنه وکړه ښکاس نه څه خو ټیک دی امام شهید شولو امام شهادت قبول کړی دا راته وایي چې امام جانشین و وسیع و وارث چوک پرېښلی دی هغه شهاد او ته څه پاته مو ته نه لګېږي 500 کسونو نه مې لیکلي چوک بې وسیع وي زه نه یم خبره مشتبه دی خبره ډسې خرابه غوندې کې دی دا دوتی چې چون مې دی ته څه منصور دوانیکی نه ما دی گورنر د مدینه دی خپله کولی دی عبدالله افتح دی او امام موسی کاظم دی موسی کاظم نه ما یې پرېښلی دی څټ او سې فورن ابو حمزه سیملی جمله وکړله الحمدلله الذي هدانا شکر دی خدای چې موږ هدایت کړي ګمراهۍ نه باچ کړلو مولا کاظم باندې بلند صحابي ته حیران شول هغه بل مؤمن ته حیران شو چې ما 15 نامې ته واخیستلې موږ ما سیمې نه یو پوه چې چوکې جانشین کېدای شي تو فورا ولې چې موږ هدایت شو موږ پوه شولو ته کوم ځای نه پوه شوې که څه بصیرت د دښتې یو هغه د ورته زه پوه شوم 15 نامې لیکلي دي مولا دي کې یو حکمت پټ و یو مصلحت پټ و منصور نشي کېدی ظالم دی گورنر د مدینه نشي کېدی هغه ظالم دی کولی نشي کېدی هغه ښځه د امام نشي جوړېدی عبدالله افتح نشي جوړېدی هغه معذور دی زه پوه شه څه پنځمه هستي امام موسی کاظم ایمو وخت امام ګرځېدلی دی زه دغه ځای نه پوه شوم دې ته ویلی شي معرفت دا دی کله ما تاسو اتم امام شهید شولو شهادت نه بعد بغداد کې شیعه وزي کې مجلس کولو متام وشول جړه وشوله هغه نه بعد اصحاب را جمع شول حیران دي چې امام بچوک وي یا تم امام زوا امام محمد تقی علیه الصلاه والسلام هغه وخت کې د واتو کولو وړو کې بچای واتو کولو یو کس پاتې دو یونس بن عبدالرحمن نمیږي هغه اعتراض وکړلو چې امام محمد تقی علیه السلام خو اتو کولو د دوه امام اوس نشي جوړېدل کله دو بالغ شي غوړ شي نه بعد ودی ته انتظار مو کو دو څه کیږي بل وسره پاتې دو صحابي د امام وو معرفت نه ډاکو بصیرت نه ډاکو روین ولو مړی کې روانې وې جکولو او ته دا خبره د څنګه وکړله یو کاس کچیر خدای طرف نه امام دی هغه ته عمر سن و سال نه لګیږي وړو کې بچای زنګوي کې بچایا امام جوړېدای شي که یو کاس ته خدای دا منصب ویر کړی نه وي سل کاله عمر ویلی نه وي هغه امام درجې ته نشي رسېدلی دا بصیرت دی قربان نشم چې انسان خپل وخت کې گمراه نشي حق لیاره او څه غلطه نشي درست لیاره او څه غلطه نشي امام وخت پیژندای شي لیاره پیژندای شي لیاره ونه نه غلطیږي ته دی بصیرت مولانا جلبلغی کې بصیرت د پاره دوه درې علامتونه ذکر کړي دي سرسری ذکر کوم ټایم د موسه تیریږي مولوی څه خصوصیات د بصیر انسان څه بصیرت ورسره یودا دی مولا دی البصیر من سمع فتفکر انما البصیر من سمع فتفکر بصیر انسان هغه دی چې ووري غور نه کوي سوچ ونه کوي تدبر ور باندې کوي فورا چې ووري رای نه کوي مې اظهار نظر نه کوي کوم شی ورېدلی وي ډېر زیات سوچ وکړي د خاص خبره راوړله ایدي څه مقصد دی ورکې سوچ مه دی خبرې ته آر چې د ته خبره راوړي فورا ما قبلوه کیدای شي اندخ کاسه ورکې خپل مقصد پټ وي کیدای شي خبره یو څه وي دي بداله کړي وي دي تحریف ورکې کړی وي کیدای شي دي لکۍ اوسې جوړې کړي وي کیدای شي خبره واړه وي دي غوټه کړي وي کیدای شي خبره غوټه وي دي واړه کړي وي انسان هغه دی چې بصیر انسان چې ووري چې وکسي فورا اظهار نظر نه کوي سوچ کوي فکر کوي اوالی ډیره زیاته تلیغ نه باندې کوي بیا خبره مولودی و نظر فابصر بصیر انسان هغه دی چې وکسي هغه بیا ډیر عمیق نگاه سه کسی جوور نگاه سه سطحي نگاه سه نه کسی نظر ته چی باندې وچی یا کنه ډیر جوار نظر بچي وانتفع بالبصر مولودی دریم صفات ده څنګه کله تاریخ ته سترګې غړي گذشته ته مزید عبرات نه خلی سکیفا ویلې جوړه شوله امامانی ویلې پرېږدول سوچ مده خبرې 50 کاله نو تیر پیغمبر رحلات فرزند رسول الله خلخانای تک و تنها پرېږدول رسول الله خلخانی ته راټول شول ټول مسلمان کربلا کې محاصره کړل ټوله خلخانای شهیده کړل اڅو چوک پاتې شول هغه بیا ځان سره شام کوفو ته بوتله ویلې وشول ادخشي پیژنګلې ډېره ضروري ده ادخشي نه بصیرت
دغه عبرت خستل ډیره ضروري چې تاریخ نه سړی عبرت واخلي سبق واخلي درس واخلي دا ډیره مهمه نکته ده ځکه قرآن کې آیا راغلي واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار تاسو همیشه د پاره یادوي درې هسته پیغمبران ټول یادوي دا درې پیغمبران خامخا یادوي یو ابراهیم پیغمبر یو اسحاق پیغمبر یو یعقوب پیغمبر یو پلار و بل زوای و بل المسای د ابراهیم پلار اسحاق زوای یعقوب المسای سبیږي دا ځکه یادوي چې دوا غټ صفاتونه ورکی اولی الایدی والابصار یو دا څه طاقتور کسان و زورور کسان خپل وخت کې اصل طاقت د افرادو ته نشي ویلې خپل وخت کې باطل زورور ویلې نو طاقتور ویلې نو بت شکنی کړي دي دستورات مات کړي دي رسم مات کړي دي حق ته ویلوړ دي باطل سره مقابله کړي دي پلور د په باطل ویل نه څو درې دای شی نو ته بصیرت ولای دا ډیره مهمه نکته ده انسان دا بصیرت په کار دی زده کې اهل بیتونه و دا بصیرت مو دوست اهل بیتو پر خلې ده تنگاو مډیر نه قربان بشم ان شاء الله خپل ټایم ته مجلس ته ختموم ان شاء الله یو صلوات واستای محمد و آل محمد لکه کربلا ته رسول لګي اتصال ورکون خپل زمانه څخه خپل تطبیق نه تاسو پیږي کربلا کې که تاسو اهل بیت او زندګي کې تاسو څه نمونه شته دي وی نمونه سر بصیرت ولا در کوم وی کس نمه او کسان در کوم څه بصیرت نه ور سره ایوان امت بصیرت و سراشه نو محمد حنفیه بزرگوار هغه بصیرت کوم امام غختلو یو شیان و مؤمن نه هغه بصیرت ور سره نو صحیح د ولایت مقام نو دار کړي محمد حنفیه د څه وته دي مثال ده سره جنگی صفین کې مولا دوا درې ورې سکله دشمن لخر ته محمد حنفیه وستولو راغللو مولانا ګیلی شروع کړلې حسنین نستای مستوی دوا درې ورې د وستولم دښنه طرف کله پوه شو مولا څه ګیلمان دی محمد حنفیه مولا دوتی څه محمد حنفیه ما ډارېږه خیر دی ته ما ځکه استولی تی موز وای حسن و حسین د رسول الله زمن دی هغه زهرا زمن دی ځکه مغه نستول ته مستولی دغه ویلی شي بصیرت نه لرله چې امام مقام ولایت او مقام امامت صحیح نوی در کړي معذرت یې وغوښتو مولانا شرمنده شولو کربلا کې شرکت ویلې نه وکړلو یو واجه کې د شي انداوي څه توفیق نشو ملو ورته یو مثال دا د قربان بشم یو مثال زه در کوي شم سلیمان بن سورد خزائی مثال ده دا ما د سر نوٹ کوي تاسو مختار بزرگوار فلم کیا شاید دیدلی وی دا څه کیون قیام توابین ورسته وشولو 4000 کسان کوفین ار پاسول کربلا وکین ورسته غنده کاسو سلیمان بن سورد خزائی و دا هغه کس دی چې کله امام ته خطونه لیکل شو یو خط اندي ولیکلو حبیب بزرګوار مسلم دا دوستان یاره جمع ک خپل خونی ته مولا ته خط ولیکلو ټولو نه اول دس خط اندي وکړلو ټولو نه اخیری دس خط حبیب بزرګوار وکړل خو کربلا ته نه راغللو دا بصیرت نشوله دا د کربلا ته نه راغللو شرکت نه وکړلو سلیمان سره هغه بصیرت نه و چې کوم بصیرت امام غوښتلو دی واجه د تخیم کسا جنگی جمل څخه کله کېدلو بیګامیا ذکر کړه جنگی جمل کې مولا خپل دوستان غوښتل چې موسمدات او مرسته مدات وکي مرستر سره وکي سلیمان کوفینا مولا ته حاضر نشولو شاک کې او تردید کې او څه نیم خبر کوم یو لخر صحیح دی کوم یو غلط دی هغه دا سلیمان کله مولا دوباره کوفی ته راغللو امام حسن مجتبی ولیدلو سلیمان ته مولا بیزتی ورکړله چې ته څنګه مو سره نوې جنگي جمل کې مو ملګرتیا نه وکړله عذر پیش کړلو بهانه جوړ کړل مولا بهانه نه ومنل غنه باندې موفي غوښتله بیا جنگي صفین ته شرمندګي کې ته جبران وکي جنگي صفین ته بیا راغلی دا راکاس دی جنگي صفین کې چې کله بیا صلح وشوله بیا امام حسن کله جنگ ختم شول بیا ورسته امام حسن صلح وکړله امام حسن صلح کیا ټولو نه زیات اعتراضونه څه کوله غنده سلیمان بن سورد کول امام ته ویله چې تا مو ذلیل کړي یو مذل المؤمنین لقب سوال ور کړی دی غنده سلیمان ور کړی دی مولا دا راکاسو کوفی کې څه کله خطونه ولیکل شو یو خط دی لیکلی ټول نوال دس خط کړي خو نه راغله ورسته څه کله کربلا وکې تیره شوله
بیا 4,000 کسان یې راپاڅول، بیا یې قیام وکړل، مقابله یې وکړه، دا شهید شول، 4,000 کسان شهید شول، خو فایده نه کوي، قربان ده شون. دې ته ویلی شي شکار لحظه ها، لحظې په کار دی ته غنیمت وګڼي، فرصت نه مناسب فرصت نه بهترینه فایده وچاته کې کومه موقع وي هغه ټایم کې پاڅېږه. دا ډېره وټه خبره، موقع د څه ضایع نه شي. دا 4,000 کسان که چیرې اندخ سلیمان مولا ته حاضر کړي وی کربلا نقشه به اوسه بدله شي وي که نه به بدله به شي. صرف 72 کسان مولا صاحب سره 100 کسان نه پرې کېدل. داسې به درته وایم. زه به دې کې یوه جمله درته وکړم، تاسو ذهن کې اعتراض اشکال شته دی، دا لږ ډېر غور سره واورئ. که څه موته ډېر کسان د میډیا کې تاسو واورئ چې امام ته امام حسین ته دوی خپل خطونه ولیکل، کوفې نه خطونه ولیکل، شیعو خطونه ولیکل، بیا دا شیعه بیا ورته راغلل میدان کې اوسه وجنګېدل، هغوی خطو والا شیعو قتل کړل. دا بالکل غلطه خبره ده. دې دلیل زه در کوم. کوفې کې اکثریت شیعه نه و، دا یاد وساتئ. کوفه هغې زمانې کې اقلیت کې شیعه و، شیعه ورکې کم و، اکثریت غیر شیعه کسان. اهل بیت اوسه ظاهري مینه وه، شیعه نه و. دا اقلیت شیعه هم سے امام آلتا حکومت کئی مولو دی واجہ تخیم، دی اقلیت شیعه واجہ داو سے امام آلتا حکومت کئی کو کوفی نے لگ ڈاڑا. دا دور شیعه چو کوفی کیو، دو شیعه بے دور شیعه بے مدینی کیا نو، مکی کیا نو، بصری کیا نو، دور اقلیت شیعه ایزی کی نوازہ کئی امام دالتا رغلے ہو. اندہ کو تیتاما ہو دا لگو شیعه ہو دا. اکثریت اہل سنت ہو، اکثریت دسی ہو چا غیر شیعه کسون یاد وسطا کوفی والا خواہ. حکوم کسانو چو خطون لکلی دیا، اکثر آگو کسانو لکلی دی چاگام غیر شیعه کسانو خطونه امام ته لیکلي دي. حتی هغو کسانو څخه کربلا ته راغلل غیر شیعه کسانو او قاتلین د امام وګړي، شبس ربعي، قیس، اندیسون سره د ځینو نورو کسانو دوی خطونه ولیکل، د شیعه نه و، بیا قاتلان حساب شول. دا هغه کسان دي. شیعه او چې خطونه لیکلي که نه، هغه کربلا ته راغلل او ځنه کسانو غفلت وکړلو، چا څه غفلت کړی صرف کوفې کې پاتې شول، هغه قاتلان نه و چې ته دوباره کربلا ته نه راغلل چې امام سره جنګېدلي وي. دلته نوټ کوئ، دا تاریخ کې یو ظلم زیاتی شیعو سره کېږي او دا یې مکمل تحریف کړی دی، تاریخ یې مکمل بدل کړی دی چې کوفې میجارټي هغه ټایم کې شیعه نه و، غیر شیعه کسان و. او همدغو کسانو خیانتونه وکړل. امام علی سان دوی خیانت وکړو، امام حسن سان دوی خیانت وکړو، مولا سید الشهدا سه هم همدغو کسانو خیانت وکړو. دوا کسان مده ته وخیل، صرف 2 کسان طرف ته نور اشاره کوم، تاسو زحمت ختموم، ډیر ستړي منه کم. دا بی بصیرت کسان، که بصیرت ولې کسي 2 کسان شته دي. کسا تاریخ کربلا کې 2 نامې دي، یو هلال ابن نافع ده، هلال نما دو خانه ده، ویلی دوی عمر سعد لخکر کیو. یو الٹا ده، نافع ابن هلال ده، ابن هلال، هلال زوای، دا هلال زوای نه ده، بل هلال ده. یعنی هلال سکوم دی هغه عمر سعد لخکر ولا دی. یو بل کس دی نافع ابن هلال نبی هغه امام حسین سره لخکر کیو. بصیرت نه ډک انسان. دا امام سلیاری کې ملاو شول، مولا سلیاری لیاری کې دا ملاو شوی دی، مولا لخکر کې دا شامل شوی دی. او دا ډیر عظیم انسان دی نافع ابن هلال. عظمت خدای ډیر ور کړی دی. زیدی مثال در کوم غدا دی چې کله دا لیاری کې مولا سره ملاو شولو، لکه څنګه علمدار یو ور فرات لاړو او به رخصتی و نشان سیو پیره دا نافع ابن هلال او بو تلوړو به راوخستلی خو شرمېدلونه وچی کړي. لسم شپې باندې کله امام خپل اصحابو نه امتحان واخستلو، لیاري او تخلاصي کې بیعت یې ونه وچات کړلو. مولا څه کله شام مړه کا بیا یې بال کړله، ټولې ولې دلته موجود دي. نافع ابن هلال مولا ته پوښتنه عظیم جملې وته وکړلې، مولا ته دی مولا سوره بمونه امتحانونه خلی انا علی نیاتنا و بصائرنا. مولا یې موږ کومې مخکې را دی کوم مخکې بصیرات مغ ارادو سره مغ بصیرات سره د سوي لوړي نه د پریګدو تنها. مولا بیله د نه پریګدو مخ پکېګا څټه جمله د سیوتا کنو عادی من عادا کنو والی من والا ک. مولا څه چا تاسو دشمنی د غیمو دیخ نه دی، چا څه تاسو مینه د غیمو یا دوستان دی یاد وستا. ما کرهنا لقاء ربنا. مولا څو پوری تروسا شهادت مو قبول نوي کړي، څو پوری شهیدان نو شي ګوره پوری مو باس نه کو صبري ګنا. مولا د خپل سرونه بدن جاروي. دا هغه هلال دی نافع ابن هلال. لسم ریزی باندې ډېر ښه وجنګېدو، جنانا وجنګېدل، ډېر کسان یې قتل که زخمیان یې کړل، لسونه یې مات شوي وو، پرې لسو سه دیخنو ونیوللو زخمي حالت کې.
لکه بصیرات کسوی قربان ده شم عمر ساته پیش کړلو پښتنه و نو وکړه ته څو وکړل جرأت څه دوتی چې ما 12 کسان جهنم ته واستول ډیر کسان مدته زخمیان کړي دي زخمی حالات کې وینو سر رنگین بدن کې ویلوړ ده د امام اصحاب دی بصیرات نه ډک کسان دې جملې عمر سات برداشت نه کړلې شمر څنګه توسه لوړو شمر ته آرډر ویل کو څه بش نورې برداشت نشم په سارونه وایا سارونه ویل وزدو ای بصیرت مثالونه دادي ای بصیرت مثال کا تاسو غوړی وای وروي او کې وا هستی حبیب ابن مظاهر دی زدو مولا څخه کربلا ته تللو ډیر کسان ځان نو واپس کړل ډیر کسان مولا ته خطونه ولیکل اما حبیب بزرگوار هغه هستی دی چې امام خپل خط وته لیکل دی خپل کربلا ته وخت دی